صحابه کرام هغې کو په دنیا خواره شو افریقې ته لاړل چې افریقې ته لاړل د افریقې د خلکو ټول ډېر مضبوط خلک دی ډېر زیات پهلوانان دي افریقې والا او صحابه چې د یو ځای نه د افریقې ته ځي نو په دریاب لاره ده بله لاره هم نه د جدې دا دریاب چې دی د دې نه یو طرف ته جده ده او د سعودي حکومت دی او د دې نه پورې غاړه سودان او دا علاقې منځ کې لوی دریاب دی دا حبشه او نیجیریا او سودان د سمندر دریاب د پورې غاړه ده نو چې په کښتو کې یو قوم ځي نو ډېر تلیم نه شي کښتۍ کې به څونه ده یو ډېره غټه کښتۍ هم یو سل دې پکې راشي 50 دې راشي هغه زمانه کې دونه غټې کښتۍ هم نه وي 200 دې راشي نو ته به یو لس کښتۍ تیارې کړي یو شل به تیارې کړي په پورې دي نو چې په هغه قوم ورځي یو 1000 کسان ورشي 800 ورشي نو دا د لکونو مقابله کوم ځای کولی شي وي چې سیک لاړل هلته یو قوم و هغه زمانه کې بربر به یې ورته وي ډېر بهادر خلک و جنګ او زه په حج کې په دې مکه مکرمه په دې مدینه منوره کې دا توریان خلک ډېر وي ډېر تکړه خلک او ډېر مضبوط دي پهلوانان خلک دانم دي بعضې پکې ډېر درانم دي او طاقتمن او مضبوط هم دي چې صحابه سین ورسېدل هلته او د افریقې ځنګل اوس هم یاد دي ځنګل یې د مارانو نه د لړمانانو نه د زمرو نه د شرمښانو نه او د اتیانو نه ډک وي چې څنګه رالل دې ته چا وایي چې ګورې مهرباني وکړې او په دې ځنګل مو ورځئ او که په دې ځنګل تاسو ورلې نو په دې ځنګل کې داسې قسمه خطرناک حیوانات وي چې مړه به هم کړي تباه به هم کړي نو ځای خوشتر ځکه دشمن نه چې سړی امن اخلي د دشمن نه ځان په دې ځنګل کې به پټېږي دې خود لګیا دي د جهاد تیاری کوي چې شپه چې ته تېره کړو او لږ دمه شو نو بیا به ځنګل نه وځو او څه طریقه به جوړو چا ورته وي چې ګورې پام کې ځان مه وژنې په ځنګل ورنشئ دنیا اژدهاګانې دي پکې او د دنیا زمري دي پکې اتیان دي پکې او شرمښان دي پکې صحابه چې ځنګل ته ورنږدې شو نو ځنګل ته یې اواز وکړو ای د ځنګل حیواناتو هغې ته اواز کوي اوس موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه یو او هغه دین چې الله ولا نبی علیه السلام دنیا ته رالیږلی دی د هغه دین د خدمت دپاره راوتي یو د هغه دین د ګټلو دپاره راوتي یو نو ای د ځنګل حیواناتو یوې شپې له موږ ته دا ځنګل خالي کړې موږ یوه شپه پکې کوو اوس که دې زمانه کې دا اواز ته وکړه ټپې لیونی دی که چرګانو فارم کې ودرېدې خوندورو چرګانو ته دې اواز وکړې چې دا ځای راته خالي کړې خالي به یې کړه او یا دا غوري په اخور کې ودرېد یا خر دا ځای ولاړ وي خر په سړک د پاسه ولاړ دی هغه په سړک په منځ ولاړ وي چاته خو لار هم نه پرېږدي او تا ورته وایي ښه خره زه خو ډېر پټکې مې په سر دی او دغه یمه ملا یا طالب یمه او مهرباني وکړه دا لار راته خوشې کا رښتیا ووایه ته به یې خوشې کړي او تر هغې پاتې چې پته دې ولګي خلک خو په دغه ولاړ دي په ریلګاډي په پټلۍ ولاړ دي هلته په ریلګاډي را روانې دي ورته په یو سترګې ګوري چې ته خو رانږدې شې چې برغ علت یې درکو به که نه درکو چې ریلګاډي پرې راشي نو بیا خر یو نه علتوي هر څه بېغمه داسې به وکړي داسه صحابه کرام والا آواز ورکوي نن شپه مونږ راغلي یو او مهرباني وکړئ دا ځنګل مونږ ته نن شپې له خالي کړئ مونږ پکې شپه کوو او چې بیا مونږ شپه وکړو نو بیا وله تاسو راځئ خپل ځنګل لم قسم دی چې حیوانات د ځنګل نه داسې روان شو لکه چې یو سړی د خپلې ګډې چینې د ځنګل نه شړي داسې روان شو او زمرو چې کومې زمری دي ښځې دي هغې خپل بچي په خوله کې ونیول او په منډه تښتېدل او اتیانو خپل بچو نه خلطمونه تاو کړل او تښتولې او ماران او چې څومره حیوانات او درندګانو په یو سال په شړو روان دي او ځنګل خالي کوي چې ځنګل ورته خالي شو نو صحابه وردننه شو شپه یې پکې وکړه بربر قوم چې رالل خبر شو چې دا لا کوم خلک دی د تاسو سره څه دم چوپ دی
خو دې ځنګل ته راتلی نه شو. موږ نه چې څاروي راشي رالې کټ کټ کي، موږ نه خو چې ګیره راشي رانه کلک کي. دې ته خو موږ نږدې نه شو راتلی. او دا دومره په سوونو زرګونو موږ په خپلو سترګو ولیدل چې زمري روانې تښتي. او بیا داسې ځلې تښتي چې کوم اوسېر یې ځي هغې ورته غږ هم نه کوي. حالانکې دا خو د یو بل دشمنان دي. ځنګل کې چې کوم حیوانات خو د یو بل دشمنان دي، نو داسې امن سره روان دي ته به وایې چې دا ټول د یو بل رور خور دي. تاسو سره کوم دم چوب دی، موږ سره دم چوب شته که نه؟ تاسو ته به مو ښایو څه دم چوب دی. هغه د ایمان او د اسلام دم چوب دی. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا دم چوب دی. دا به ته نه ښایي چې دا دم موږ زده کړو، راځئ دا دم درته وښایو که نه. دغې له راغلي یو هغه ټول بربر قوم چې په کلمه نه په اودسم نه پوهېدل، هغه بربر قوم چې جامو اغوستو باندې هم نه پوهېدل، هغه بربر قوم چې بربن به ګرځېدل. په ځنګلونو کې به ښځې او سړي او جینکۍ بربن ګرځېدل لکه د څارو په شان ژوند به یو بل سره تېرو. هغه بربر قوم چې هغوی په یخ او په ګرم هم نه پوهېدل، هغه بربر قوم چې تهذیب نه نو خبر، انسانیت نه نو خبر، او په ځنګلو کې به یې داسې ژوند تېرو لکه د سپو په شانتې او د ځناورو په شانتې. مږې به یې خولې، پیشوګانې به یې خوللې. او چې پکې به کم ناجوړه شو، کم سړی به پکې ناجوړه شو، نو هغه خپل ناجوړه پلار تره به یې حلال او د هغه غوښې به یې خوړی. بلکل ځناور او درندګان قوم دي سره به جنګ څنګه کوې. هغه بربر قوم کې دا حالت ولیده، نو مسلمانانو ورته کلمه وکوله، نو الله پاک د سیل نه ټول مسلمانان کړ. رسول الله مبارک په دین کې ور داخل شو. د سیر علم ایمان او مسلمانان جامع وپېژندله، خدا وپېژنده، رسول یې وپېژنده، ښځه یې وپېژندله، خور یې وپېژندله، مور یې وپېژنده، یخ او ګرم یې وپېژندل او انسانان دې جوړ شو. دا ګوره ته زه حقیقت وایم چې اسلام او ایمان سړي د انسانیت ښایي. چې کوم سړی د اسلام نه بار دی، زما په ذهن کې دا د سر نه انسان هم نه دی. دا کافران تاسو څومره خلک وي ټکنالوژي د جزې جوړ کو، ایټم یې جوړ کو، پلانکې جوړ کو، ډنګلۍ جوړ کو. ټیک ته دا خو یو ذهن خدای چاله ورکړي او چې ذهن یو کار ته متوجه کړي نو الله د سره مدد کوي. او قرآن حکیم کې الله اعلان کړی دی کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله وی که مسلمان دی که کافر دی زه سره امداد کو. او دا امداد زما دا د ټکنالوژي امداد، د ساینس امداد، دا ورسره د کوم، دا د ایجاداتو امداد، دا هر یو سره کوم، مسلمان سره کوم، کافر سره کوم. وما كان عطاء ربك محظورا. الله وی زما دا عطا بند نه د تر قیامته پورې چې څوک دې ته توجه کوي ورسره کوم. و مسلمان توجه نه اخلي، هغه توجه کوي. ستا مسلمان سیاستدان دی هلته تللی دی انډیا ته هندوستان کې او ورشه وګوره هغه څه نه کوي. تا مسلمان سیاستدان دی په فرانس کې لګیا دی څه نه کوي. تا مسلمانان دي او په نورو ملکونو کې دي او لګیا دي ایجادات هم کوي او هر څه هم کوي. نو دا به نه دی، دا خو عقل دی. انسانیت پکې ولې نشته؟ د حیوان او د انسان فرق څه دی؟ حیوان مور خور لور نه پېژني، انسان د خور لور مور او ښځه پېژني. نو رښتیا وایي که د اسلام نه باري نو دا حیوانیت پکې دی که نه دی؟ نه خور پېژني، نه پردی پېژني، نه خپله پېژني، نه سړی خپل میوه پېژني، خو چې چا پې لاس واچوي هغې سره ځي. چې څوک یې خوښ شو هغې سره ځي، که جینۍ ده او که واده کړې ده او که ناواده کړې ده. او د سړي چې څوک خوښي نو ځان سره روانوي. نو دا انسانیت نه دی. د کوم دی انسانیت؟ د حیوان او د انسان په منځ کې فرق دغه شی دی. دا فرق دی لکه نو انسان او حیوان کې څه فرق دی؟ خوراک هغه هم کوي، هغه له چې خدای کوم خوراک پیدا کړی دی. تا ته چې څنګه دا سوچه غوښه د قصاب نه راوړو ځان له پخه کې او خوند یې درکوي، هغه چې مرداره کې خولې ورپرېږدي نو له زیات خوند ورکوي. هغه دغه خوراک دی که تا ته چې روجي او پولو پروت وي او تا له هغه څنګ خوند درکوي نو ته ورشه غوا ته روجي او پولو واچوه نو کرکه به ترې ورځي. او شنه ښه مزېدار پندونه او ونډه ورته واچوه، د پاسه پې لږ ولم ورته ور واچوه، پې تماشه کوته نو په خوند یې خوري. په هغې له خدای ښه ورکوي. ما اوس تا نه وله ښه ورکوي. ځان ته سړي نه لکېږي او څاروي ته یې لکېږي. ولې تپ په شي رانه؟ نو ما خو په 80,000 اخیستی بیا خو په 40,000 هم نه خرڅېږي. ګورې که چې سر وکړم چې په 80 مې عادت شي 1 لک خو راله وکړي که
وګوره سانګانو ته چې الله لیکلي واز به ته ورکړي وګوره تا په څه دي دا په ګیا او که ته وایې چې یاره څاروي خو په یخ او ګرم او په اوټه نو هغه له خو نه یې داسې څرمن او داسې ویښته ورکړي چې هغوی په دغه څیزونو نه پوهېږي. هغه چې دی لږ سوري ته کول دا د هغه دپاره داسې لکه چې په محل کې ولاړ دی. ټینشن یې نشته، پریشاني نشته، ته خو په ټینشن او پریشانۍ کې پروت دی. نو ستا او د څاروي فرق دقه دی چې هغه کې د انسانیت خوبی نشته او په تا کې د انسانیت خوبی. نو که تا ځان مسلمان کړ ته به انسان یې، او که ته کافر شوې الله دې وساته نو بیا به تا د ایمان بیا به تا د انسانیت به تلي. هغه بربر قوم چې حیوانیت او پکې الله د هغې صحابهو د وجې نه ټول افریقه خدای مسلمانه کړه، ټول توریان د سیل مې خدای مسلمانان کړل، انسانیت یې وپېژن، ایمان او اسلام یې وپېژن، بربنتوب یې ختم کړ، خول او لور یې پېژندله، مردار یې ختمې شوې. زمارونو دا ولې دا صحابو د وجې صحابو سره ولې الله مدد وکړ، الله ورسره مدد وکړ. یو قوم تاتاریان مشهور قوم دی، لوی تاریخ لري. تاتاریان دی لاړل یو علاقې ته، هغه علاقه کې مسلمانانو دوی پې حمله وکړه. چې حمله پې وکړه په دې مسلمان خو پوه شو چې دا خو تاتاریان دي او تاتار قوم هم بودو قوم او داسې یو لکه دی دا چې ما راته مخکې دا کوم تاته دغه یاد کړل بربر یاد کړل دقسې خلک مسلمانان پوه شو چې تاتاریان خو را روان دي او زمونږ په وطن حمله کوي نو دوی ته وتښتېدل، ټول وطن یې ورته خالي پرېښود. لوی عالم دی، بزرګ دی، ډېر لوی عالم او بزرګ سید احمد دربندي رحمت الله علیه. هغه مسلمانانو ته ویل څه کوې؟ وایي تاتاریان دا روان دي تښتو او ته هم راځه صاحبه ګورې. هغه ویل زه خپل کار کې ولې دا زما په الله ایمان دی، علی الله فلیتوکل المؤمنون، او په الله مې بروسه زه نو وځم او که تاسو ځئ نو منې کولی م شم غلی م وځئ کافر سره جنګ وکړئ، مقابله وکړئ. نه چې طاقت کې د هغوی کم دی، هغه خو ځناور دی، هغوی خو چکون باندې خلک وژني، هغوی خو حیوانات نه انسانات او غوښې خوري. که کوم قوم د انسان غوښې کوي هغې سره څوک جنګ کولی شي؟ هغوی کې خو خپل هم چې مړونکي نو حلالي کې ویې خوري، بې حلالونو یې خوري، بیزوګان به یې خوړل، چندخان به یې خوړل. ایسر جنګ سید احمد دربندي رحمت الله علیه هغه پاتې شو او یو خپل مرید ورسره پاتې شو، باقي ټول خلک ترې لاړل. د تاتار چې کوم شهزاده و چې دوی سینګرالو قوم کلی خالي پروت دی او خلکو ځان سره ضروري تجهیزات سامان و هغه تښتولی دی او پرېښی دی، نو دته قوم وي چې خلکو خو مسلمانانو خو ملک خالي کړی، دربند خو خالي پروت دی. وی ښه خالي دی. وی یو کس وی نه صاحبه خالي پروت دی، خو په یو جومات کې یو بوډا سپین ږیره دی او یو ورسره بل یو شاګرد دی، سید احمد نومېږي صاحب. موږ کله خفه شو، غږ یې ورته ونه کړو، هغه په جومات کې دی، ورور یې څوک نه تقه دی نه روان وی ټول دی. وی دقه او دا ولې پاتې دی؟ دیولي صاحب او په خپو کې ولا بیړی واچوي زنځیرونه او لاسونو ته ولا کړی واچوي دواړو ته او ما دی راولی. پوځ ورغی او دې یې ګرفتار کړ، خپو ته ورته بیړی واچو، لاسونو ته یې ولا زنځیرونه واچو او شهزاده له یې راوست. د تاکاریانو چې کوم شهزاده دی، هغه شهزاده سید احمد دربندي رحمت الله علیه ته وایي وی لکه تا ته پته نه و چې زه راځم دربند ته؟ وی پته وه راته، دا راته پته نه و چې د جنګ په خیال راځم، د مسلمان د وجلو په خیال راځم، وی پته وه راته.
نو دا ټول خلک چې وتښتېدل زما د زور نه او زما د هیبت د وجې نه، نو ټول یې لا نړۍ ټول یې ونه وتې بس ونه ها ونه وتې ولې ونه وتې زما د پوج نه ته نه یارېدې هغه ویل ستا پوج څه شی دی او ته څه شی یې اوس په لاسونه یې تړلی دي او خپې هم په زنځیرونو تړلی دي بیړی یې ورته وایي ستا پوج څه دی او ته څه شی یې ما د خدای د کور نه د چا پلار هم نشي ایستی دا وایي تا هلکه لیونی که روغ یې دا موږ راونه وایستیم ته وایې د خدای د کور نه مې څوک نشي ویستی دا پوت هم د زنځیرونه وانه کړو لاسونو کې هم د زنځیر نه یې اچولی روم نه ایستی او ته وایې ما د خدای د کور نه څوک ایستی نشي ملګرو ته ته دی خو لیونی ښکاري او پاگل دی تاسو لیونی خو ټیپ ته ځکه چې نه دی ورته حسابي نه دی بنیلی هغوی ما څوک نشي ایستی هغه خو دا دې موږ ایستی دا بیا هم دا خبرې کوي شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه ورته وایي د لیونۍ نه ته لیونی زه روغ یم اوس وایي ته څنګه روغ یې ته چې ماره ایستی وایي ستا زنځیر څه پات کړی دی سي دا ستا زنځیر دی خو چې لاس دې زه ورکړم نو ټوکړې ټوکړې ته یې خوا پرېوتو او وایي دا ستا کلی دی خو چې پول یې زور ورکړ نو کلی ټوټې ټوټې خوا پرېوتې وایه څه وی ودې تړم په دا زنځیر تا اوس وتړم غوی هم دا سټ کې یې واچو بس په هغه هیبت پرېوت دا تاریخ شل د باندې هیبت و چې خدای دا څه غټ زنځیر مو له کولو سره ټوکړی پرېوت او غټ زنځیر کول سره ټوکړې ټوکړې پرېوت واقع راواترې سر ته راغلی ونه وایي خو ډېر زنځیر دی خو که راته زمری ته واچو خو د ده نه به څوک خلاصوي نه بس بس ټول لاړل تاسو دوه دی خیر دی لاړه جومات ته خو دا په دې مې پوه کړه چې دا طاقت تا کې د کوم ځای نه پیدا شو ابخله تا ته ونه وي چې زما په الله مدد امداد دی الله نه امداد غواړم زما په الله بروسه ده د نه خبر تا ته ما قصه ونه کړه او چې د الله باندې د چا بروسې نو الله ورسره مدد کوي پادشاه شهزاده هوښیار و ورته وایي داسې وکړه ځه دې پرېږدی به دا سړی به دې جومات کې ناست وي غږ به ورته نه کوې ډوډۍ خوراک انتظام هم به له کوې باقي کې مسلمان پرې نه دی خو دا تاتاري چې کوم شهزاده و دې به کله کله د شیخ احمد صاحب لا دربندي له تخت یو یقین یې پیدا کړ چې دا سړی څوک دی بس د دې سړي له الله څه طاقت ورکړی دی نو کله کله به ولته ما ته دوا وکړه ما له په شا لاس راکاږه ما له په مخ لاس راکاږه کله به ته او دا علما او دا بیا نیکان علما دا ډېر هوښیاران پوه وي هغه مو ورته غږ نه کوو یو ځل ولې لا وایي صاحب ما ته دوا وکړه وایي بچی تا ته اوس څنګه سړی ښکاره وایي ته خو ما ته رسېدونکی سړی ښکارې زه له څه وجې نه رسېدلی یم وایي دې نه ما ته پته نشته وایي ګوره زما رسېدل دی چې زه مسلمان یم زما په الله او په رسول باندې ایمان دی نو بچی کلمه ووایه مسلمان شه هغه شهزاده ورته وایي باباجي که زه مسلمان شم او ښکاره کولی نه شم نو د مسلمانۍ څه فایده ما خو کوز دی خلکو ته وایي چې زه مسلمان یم خو دا ټول ما وژلي اوس به مې څوک مړ کړي زه به ښکاره کولی نه شم بچی اوس یې مه ښکاره کوه خو چې کله خدای پاک تا د دې ټولې علاقې بادشاه کړي نو بیا یې ښکاره کړه دا ایمان دا دې وروستو ښکاره کړه چې د ټولې علاقې بادشاه شي وایي زه به د علاقې بادشاه کېږم وایي او زما د زړه ته الهام کېږي چې د دې ټول وطن به ته بادشاه کېږي به ته الهام کېږي د دې ټول وطن بادشاه کېږي وایي هغې پورې که زه پټه ساتم د ایمان بلکل پټ ساته زه به درته لمونځ چل وښیم زه به درته ایمان وښیم زه به درته نور د دین څیزونه وښیم ځان پسې کونډه وهه کوټه کې دننه پټې کوه چاته مه وایه خو دا را سره واده وکړه چې کله د ټول وطن بادشاه شوې نو بیا به دې خپل ایمان ښکاره کوې وایي بس واده شو شهزاده فټ مسلمان شو الله هغه بادشاه دی 13 کاله پس دا تاتاري شهزاده 13 کاله پس د دې ټول وطن بادشاه شو او چې د ټول وطن بادشاه شو یقین نور هم مضبوط شو چې ما ته خو شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه خبره کړې وه نو خلک یې ټول راغونډ کړل او ټوله کیسه یې ورته وکړه
اول نه اخر د زنځیر نه اخره پورې ای بچو دا ماله چې بادشاهي میلو شوه او دا تاسو ته چې کامیابي میلو شوه دا صرف او صرف د ایمان د برکت اوسه پورې مې پټ ساتلی و. اوس یې ښکاره کوم تاسو خوښه ده که مدد مې راس کوئ ملګرتیا کوئ او که نه کوئ. الله ټول تاتاریان هغه بېهوده قوم خدای ټول مسلمانان کړل. علامه اقبال یو شعر دی که نه हैं आया शोरे हैं आया शोरश तातार के अफसाने से हैं आया शोरश तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से. تاتاریانو څونه شورش او څومره په خلکو کې مشهور او څونه څو خو چې الله غواړي نو دشمن خدای د بیت الله محافظین جوړوي. ينصركم الله فلا غالب لكم. رب العالمین قرآن حکیم کې چې اعلان وکړي او د خدای خبرې رښتیا وایي هغې کې څوک درې به ویلی شي نشي ویلی. ینصرکم الله فلا غالب لکم که تاسو د خدای دین سره مدد وکړو د خدای دین سره مدد تاسو وکړو او الله نه مو مدد وغوښته مې وختي داسې خبره کړې وه الله نه مو مدد وغوښته خپله معنا څه ده ینصرکم الله چې تاسو سره الله مدد وکړي الله نه مدد وغواړئ نو الله به مدد در سره وکړي. ینصرکم الله که الله در سره مدد وکړي د خدای نه مدد وغوښته او ولې بل آیت کې راځي د خدای دین سره تاسو مدد وکړه ولا غالب لکم څوک هم نشي راپرځولی څوک نشي راپرځولی. محمود غزنوي رحمت الله علیه چې کله جهاد کو ډېر نیک سړی و جي ډېر نیک سړی چې جهاد یې کو په هندوستان باندې ورغی نو رضوان یو لوی مندر و سومنات ورته وایي د خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه په هغه زمانه کې لوی بزرګ و. ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ته وایي چې صاحب په سومنات حمله کومه خو پرته کول یې آسان کار نه دی ګران کار دی ځکه د مسلمان فوج کم دی او دشمن هندو ډېر زیات دی. بل دا چې د مسلمان فوج ستلی شو هغه د قندهار او د غزني او د افغانستان نه راخطا یو دی په دې علاقه راغلی و دا چې کوم خوست او د پکتیا علاقه را د ټولې فتح کولې چې راتل علاقه به فتح کول او اسلامي نظام یې جاري کو او بیا زموږ د دې پیره علاقې سره و د پالچینار او د دې علاقو په دې منځ کې راغلی دی او بیا دې کوهاک او دې طرفونو نه بیا زموږ د سیمې ته راولېدلی دی او د دې نه نښتلی دی د لاهور په لاره باندې هندوستان ته او ته پته چې دونه مزل او فوجو کې نو مړیم ته کېږي ستل هم پکې راځي زخمیان هم پکې راځي چې هلته رسېده بیا فوج یې کم و وی دا لوی مندر دی د هندوانو دا قبضه او مو فورټ مې ستل هم دی او کم هم دی اوندي ډېر زیات مهرباني وکړه حضرت دعا راته و د عالمانو نه او د نیکانو نه دعاګانې اخلې ښه دې دعا کې کمالي دعا راته وکړه صحابو به د نبي علیه السلام نه دعا نه غوښته او وروستو تابعینو به د غټو غټو صحابو نه دعا غوښته دعا راته وکړه. ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ول خپله چوغه ورکړه وی بچې دا والا محمود ته مجاهد الله باندې مدد کوي او بیا دې مقابله کې مجاهد الله باندې مدد کوي خو داسې کار کوو که کله ته مشکل پیښ شو دا چوغه مخکې دا او الله چوغې نه مدد کوم بغواړه الله نه بغواړه خو الله ته وایه چې الله دا چوغه د داسې سړي ده چې ستا او د هغه په منځ کې نسبت شته د خدای د هغه نسبت د خاطره ماله فتح راغی. محمود غزنوي رحمت الله علیه چې کله جنگ شروع شو دشمن پرې زیات او دا کم او د ملګري ستړي مو نو دې ویرېد چې بس زما ملګري خو ستړي دي او پکې به دنیا زخمیان هم شي او دنیا شهیدان هم شو او د باقي ختمیږي او بس بېلو جنګ څوک وطن هم پردی دی نو فوراً د ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه قبر او ته یاده شو د شپې پاڅېده خدای ته یې ډېر وجړل نیکان بادشاهانو او چوغې یې کېښوده یا الله ما خو هغه د ځمکې د یو سر نه شورې مو د ستا د په لار کې جنګېږم فوج مې ستړی م دی او زخمیان هم شو لږ هم دی او دشمن ډېر زیات دی الله دا چوغه چې چا راکړې ده که نه نو الله ستا او د هغه په منځ کې یو نسبت دی ربه د هغې نسبت لاج وساته د هغې خیال وساته او زما فوج له کامیابي ورکړه چې سار وختي جنگ شروع کو خدای پاک کو
جن الولی کو یا کو د دشپوچ کمزوری مسلمان او یا خدای مسلمان له طاقت ورکو او داسې طاقت الله پاک مسلمان لور کو چې هغه بیلاب د طرف نه خدای ګټې طرف تکل او دشمن اندو او تختید او سومرات خدای فتح کو ډانډه کې ودرېده دا مثالونه شته تا په 1965 کې چې کله هندو په پاکستان حمله وکړه یې بشران ته یاد خبره د شپې حمله وشوه پیشمني حمله وشوه پیشمني او داسې حمله وشوه چې د هندو مشر څوک و نیرو که څوک و شاستري هغه ویل زه به د سار ناشته په لاور کې کو خو مضبوط حمله وکړه چې رښتیا خبرې فوج یې ډېر و طاقت یې ډېر و د مسلمان طاقت کم و د ایوب خان زمانه وه 500 ټینکونو ښه مضبوط حمله او زمانه د ایوب خان وه او چې رښتیا خبرې د ایوب خان هغه تقریر که تاسو واورئ نو حیران بشئ هغه داسې تقریر وکړ چې مسلمانانو جلل अब ये आपने किसको ललकारा है आपने अपनो सलमान ایمان مضبوط کې زموږ ایمان کلک کې الله تعالی پر موږ ډېر فضل او کرم کوي چې موږ د ایمان راکړی د ایمان نعمت یې راکړی روغ صحت دراز عمر او خدای بچي او هر قسمه نعمتونه دې راکړي دي خدایا موږ د دې نعمتونو د شکر